اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه یو میسیج ریکارډ کول غواړم. ګوره زه خو لاول د رایف ته دا خبره کوم چې لاول د خپل تعلیم پوره کا، ځکه ستا میټرک تعلیم دی. دویمه خبره دا ده چې یاره کمې کابینه کې وزیر اعلی چې کوم دی نو هغه رد بدل کړي دي، نو کم از کم مطلب دا دی په دې سوات کې قات راغلی او یا په دې خیبر پښتونخوا کې قات راغلی، رایف ښه فیملي سره به تعلق ساتي. مطلب دا دی ښه دا نه وایو د چا په دغه باندې هغه نه کوو، خو کم از کم مطلب دا دی ایجوکیشن کې ګپ نه دی پکار، ایجوکیشن کې ګپ نه دی پکار. زه مثال په طور زه تاسو ته دا خبره کوم چې د یو د یونیورسټۍ ویزټ وکړو او لیکچرر فاسېدو په انګلیش باندې سپیچ کې دی به ورته سر ډقی، دی به ورته سر ډقی چې دی پې پوهېږي نو داسې منسټر نه پیدا څه شوه. بله خبره ته زه دا کوم چې تاسو چې کومې چرګې ورکړي او کوم بانګیان چې تاسو ورکړي نو هغه چرګې ما ته څوک وښیي د چا که راګی د ما ته وښیي وروره وا دې چرګې دا ګیه اچولې ده ما په 10 روپۍ خرڅه کړې ده، نو ته دې اګتو بګتو نه قلار شئ، د خدای خاطر ته وګورئ. لکه دا منسټر دی، دا به منسټري چې یو 10 جماعت پاس سړی راځي او په اردو نه پوهېږي، په انګلیش نه پوهېږي، مطلب دا دی په بله ژبه نه پوهېږي، هغه به لیکچرر به پاسي او به وایي او دی به بله خبره کوي. دویمه خبره د چوټۍ هغه لیټر ولیکي په انګلیش باندې او ما ته یې راسینډ کړي، زه به لکه زما د مخې به یې لیکي، دا نه چې په بل چا باندې ولیکې، په بل چا باندې ولیکې او ما ته یې راولېږي. ګوره دا یو خبره واوره، ګورې دا چې کومې ډیګرانې ویلي هغه ما پوخا ویلي ده او سټریټ ته مې ګزارې کړي دي. یوه خبره مې واوره، دا زه وزیر اعلی ته دا خبره کوم چې زمونږ په ګوره ستاسو په دې ایم پی ایګانو کې قات راغلی او ټیک ته ډېر ایم پی ایګان پکې هم پړم دي، هسې لاس چوتۍ پیسې هم لای کې اوکې کوي نور، لکه مطلب دا دی په دې نه نه پوهه چې وروره سپیکر څه ووي او کم بل پاس کېږي. خو ستاسو په دې ایم پی ایګانو کې بیا دا ډاکټر حیدر علي خان چې دی نو ښه تعلیم یافته کس دی، دی به د ایجوکیشن منسټر کړی و که نه، ستا سره دی نه چې ته یو انپړه سړی ته به زما صوبه څه کنټرول کې ته ګوره او زما صوبې کنټرول کول ته په ګوره دا خو مزې دي، لا خو به 10 سړی پاس کوي مطلب دا دی هغه به منسټر کېږي، 10 به پاس کوي هغه به منسټر کېږي. دا خو ګوره دا د سی ایم غلطي ده، دا د سی ایم غلطي ده. د سی ایم غلطي په دې ده چې ته دې سړي ته ووایې ستا تعلیم څومره دی، هغه به تا ته وایي زما میټرک تعلیم دی، ورکوله کلاس 4 وله ورکه. که یو سړی وایي چې زما 14 تعلیم دی، ورکوله اوده ورکه، غټه اوده ورکه. خو دی به په یونیورسټۍ کې څه وایي، ته ماته دا وویل لکه دا به تا په شرمونه شرموي، لکه دا به هم وایي چې یاره دا هم دې منسټر چې دا چیف منسټر برتي کړی دی، دا خو به ستا نوم خراب شي. نو کاینډلي زه تاسو ته دا وایم چې پلیز کاینډلي د دې باندې غور دې وکړي، په دې باندې دې نظرثاني وکړي او دا سړی چې دی دا دې لرکه لاشه ډاکټر حیدر علي سره دغه نشته، اوده ورسره نشته، بس دا اوده هغه له ورکه، دا هغه منسټر که بس تعلیم باندې پوره که نه ټیسټ ته دوانو نه واله. زه به ډاکټر حیدر علي در ولېږم، ټیک شوه، او دغه اختر ایوب په کېنو دود کا دود اور پانی کا پانی، پته به ولګي چې یاره تعلیم د ده سیوا دی او که د ډاکټر حیدر علي سیوا دی. نو زه به دې دا ټیسټ والم، که ته ترې نشي اخیستی سی یم ته یم، ته به هم ناست یې، زه به هم ناست یم. د دې نه زه په انګلیش کې تپوسونه کوم، خو لاول زه تاسو ته دا خبره کوم چې دا دواړه کسان به زه کېنوم، ډاکټر حیدر علي خان به هم کېنوم او اختر ایوب به هم کېنوم، دا 10 جماعت پاس به هم کېنوم او دا 13 جماعت پاس به هم کېنوم. که دی په انګلیش کې لمبرې سیوا واغستې ډاکټر حیدر علي نو دی به د ایجوکیشن مشري، که اختر ایوب چې دی که ده په انګلیش کې لمبرې په ټاپ واغستې دی به د ایجوکیشن مشري. داسې فیصله کوه، سپین وزیر اعلی محمود خان وزیر اعلی نو دا غلطي فیصلې مه کوه، دغه کرسۍ ما ته پرېږده چې زه په انصاف باندې کار وکړم، چې زه یو سړي ته دا ووایم چې وروره ستا تعلیم څومره دی، هغه ما ته وایي 10، زه به یم چې سیټ ته کښېنه ته دله کلاس 4 ورکړه. ګوره یو سړی ما ته وایي ما 14 کړی، هلکه د انجینیر برتي که، دی په ایجوکیشن مشر که. دا خو نه ده چې وروره مطلب دا یو سړی به بیا ناست لیکچرر په پیسې وروره هغه به خپل سپیچ کوي او زمونږ منسټر به ورته دغه شانتي ناست وي او سر به ورته ړقی چې ټیک ده. نو ده څه ووې، څه سره ړقی، ده څه ووې، پر انګلیش ته له درځي. نو د دې 2 کسانو نه زه به ټیسټ الم،
وزیر اعلی به هم ناسي، مطلب دا دی د هغه کابینه دې هم کینی او شوکت یوسفزی دې هم کینی. دا ګوره دا قسمه خلک تاسو را مخکې کړی دی او کوم چې صحیح کسان دي هغه مطلب دا دی تاسو شاته کړي دي. خو یو خبره مې واوره، وزیر اعلی ته وایم چې روره ځان روره تیار کا. په دې ورځ 2-3 کې به د ډاکټر حیدر علي سره زه خبره وکم، ټیک شوه، دی به کېنو او دا بل به کېنو، دا چې کوم منسټر اغستی اختر ایوب، د دواړه به کېنوم او د دې نه به ضروره ټیسټ علمه، د دواړو له به زه پرچې ورکوم، سپین کاغذ به وله ورکوم او وروره دې ته به وایم چې پلانکې سوال لیکئ، پلانکې سوال لیکئ، چې د چا پرچه صحیح راله ټاپ راله هغه به منسټر کو، چې د چا کم یو پیل شو هغه به وروره کلاس پور کو. که دا دې خوښه جوخه او که نه خوښه، لکه ما خو د لفري مشوره درکړه، زه خو وروره د چرګو او د چرګانو مې د لم درکړې وه، هغې هګۍ وانه چولې، خدای دې شته که خلکو په هغه ورځ خوړلي دي، لکه د دغه پرېږدوه، چرګان او چرګان پرېږدوه. خو خبره د ایجوکیشن د دا ګپ نه دی. ایجوکیشن له تعلیم یافته او قابل کس پکار دی او تا راپسې اختر ایوب راوسته د هغه لسم جماعت پاس دی که نه، لکه مطلب په 10 کې او په 12 کې او په 14 کې فرق وي. نو زه تاسو ته دا وایم چې دا دواړه کسان به کېنو، چیف منسټر ته دا زه وایم، محمود خان ته وایم، دا دواړه کسان به کېنو او د دې نه به ټیسټ والو، چې کم یو ټاف راغی هغه به منسټر شي او چې کم ټاف رانغی جو هغه به مطلب دی په خپل ځای پاتې شي. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته شکریه.